مالدار طبقه په 50 لکه په 10 لکه په 60 لکه په 10 لکه په 3 لکه په 4 لکه خو هر سړی او په لک یو نیم لک روپۍ خو غریب سړی الګیا دی د قربانۍ په هغه مولیانو تاسو د عوامو ته حقیقت ولې نه وایي دا په پاکستان یعنی د سعودي په ملک کې تاسو په کتابونو کې دا واجب ده حالانکه زموږ خو دوه ټوک موقف دی یا په اسلام کې فرض دی یا نفل دی او دا په دې ځای کې نفل عبادت دی نفلي عبادت چې تاسو کومه چرچا ورکړې دا په دې کې تاسو سره دنیا خلک اختلاف لري او چې هر هغه خبرې چې هغه په ټوله دنیا کې اختلاف نه بالاتر دي هغه خبرې چې هغه اختلاف خلک پاغي کې نه لري او تاسو سره په اتفاق لري مولیانو د اتفاق خبره ول نه کوي مولیان پښتانه ولې په دې تبعې په لارې روان کړي چې کله وته په میخي کېږي که په نه کېږي موږ د سره دغه قرباني نه منو چې خوا کې ګاونډي دی غریب وي او تا دې قرباني کړي د خوا کې ګاونډي ته حق ورکول خوا کې ګاونډي ته حصہ ورکول خوا کې ګاونډي ته پیسې ورکول خوا کې ګاونډي سره مدد کول دا پتا فرض دي او قرباني پتا نفل د اجي صاحب ملک صاحب خان صاحب امي صاحب مولیانو ځکه نن داسې سیکولر مایندډ خلک هغوی خلکو ته دا ګایډلاینز ورکوي چیرې د دې قربانۍ په ځای باندې تاسو غریبانو ته پیسې ورکوئ که نه دا یاد وساتئ د قربانۍ په ورځو کې د قربانۍ پیسې غریب ته ورکول په دې غاړه نه خلاصېږي دا مسله ذهن نشین کې د قربانۍ پیسې غریب ته ورکول نه غریب سره هسې تعاون کوه که نه بیا دا اعتراضات چې کوم خلک کوي هغه هم مال والا خلک دي نو صاحبه ته قرباني مو کا ته په قربانۍ غریب کیږي نه د دغې په دوه عمره امداد غریبانانو سره وکړه او تا سره چې دونه د غریبانانو احساس دی نو د هغې دپاره تحریک چلوه د قربانۍ د ایامو نه علاوه خلکو ته وایه چې ایماندارو په خپل مال کې سیواوالې وکړي او د هغې نه بچت وکړي او دا په غریبانانو لګوي د غریبانان الله غیرایات سي چې کله دا میاش روفیږي ښه باقاعده د قربانۍ خلاف تحریک چلیږي دا ډېر ملحدین او زنادقه هغوی په ډېر عجیبه طریقې سره ځان به ډېر دیندار ثابتوي او خلکو کې دا تحریک چلی چېرې دا وګوره دا قرباني چې وشي نو دارنګې دا وینې او دا ګندونه او پیزا بدبودار شي او دا وشي او دا وشي دا غلطې خبرې دي دا ټول د شریعت خلاف خبرې دي دا قرباني چې مسلمانان کوي دا د ابراهیم علیه السلام د اخلاص د یو یادګار په توګه باندې قرآن کریم کې الله تذکره کوي وترکنا علیه فی الاخرین علی دا طریقه ما رستنو کې پرېښوده دا د ابراهیم علیه السلام غ اخلاص چې کله ابراهیم علیه السلام ته د الله رب العزت د طرفنا حکم وشو چې بچی دې حلال کا بچی دې ذبح کا ابراهیم علیه السلام پای کې چو چرا نه کړي بچی ته وایي یہ بچیا یا بنیا اے بچنگیا یقیناً ز خوب وینما انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچیا ما خوب ولید او خوب کې دتا علالوما بچی ورکوټې دی او په دې باندې پوه دی چې دا ما دا پلار خو پیغمبر دی او د پیغمبر خوب چې دی دا د الله حکم ښه